الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزتمند مسلمانانو، ورونو، اوریدونکو، کتونکو، کما مناظرات چې په قندارو کې د منکرین عذاب قبر جدید ایډیشن معتزله سره شوی و، په هغې باندې ما مختصر وضاحتي خبرې کړې وي. د هغې په جواب کې نعمت الله معتزلي پنجپیری یو څو خبرې کړې دي. ان شاء الله العزیز د شروع نه ابتداءً به طور تمهید تاسو ته وایم چې دا ویډیو به زمونږه دوه کلیپه کې وي. یو د چې کوم دجل نه کار اخیستی په اخره کې زمونږ د حوالو په اعتبار سره کوم دجل د کړی دی، او یو د هغه د اعتراضاتو جوابات. د ټولو نه اول خبره نعمت الله صاحب وی الحمدلله اشاعت التوحید و سنه والا ته الله فتح ورکړه. نو نعمت الله صاحب محترمه، په دې کې خو ثالث نو استاد فتح اعلان چا وکړو؟ عجیبه انسانی، مدعیم د خپلې، مدعلیم د خپلې، قاضیم د خپلې، فیصلم د خپلې، د خپل ځان ته بس هر څه کمی فتوی چې دی بس په ځان باندې او د ځان د پاره چې څه یا غزان د پاره استعماله. استاد فتح اعلان چا کړی؟ او د فتح اعلان الحمدلله زمونږ اعلانو چې ستاسو د اشاعت التوحید و سنه محترم بلال صاحب زمونږ د فتح اعلان وکړو. والفضل ما شهدت به الاعداء. گواهی هغه گواهی ده چې ستا دشمن ستا په حق کې گواهی ورکي. الحمدلله زمونږ د فتح اعلان ستا د کور نه شوی دی، او زمونږ ستا د فتح اعلان الحمدلله زمونږ د کور نه دی شوی، ستا د کور نه زمونږ د فتح اعلان شوی دی. دویمه خبره چې ته بلال صاحب کله اعلان وکړو چې اشاعت التوحید و سنه والا دا خبره بیللې ده، او په دې کې علماء دیوبند ته الله رب العزت فتح ورکړې ده، نو پرون ماښام تا د څه جرګې کولې په بلال صاحب باندې؟ ټول د لر او بر ټول راټول شوي وي. آیا غم په بدماشۍ د خپلې خبرې نه واړولو که نه سوال منت زاری ورته کوله؟ اسانه خبره په دوو الفاظو کې دا ده چې یا په دې باندې قسم وکړه یا کلما طلاق وکړه چې تا ته سوال منت زاری نه ده کړې. درېیمه خبره د فتح ته زمونږه ګټلې ده. فتح او ګټل دې ته وایي چې الحمدلله په خاخ دکانونو کې ستا د جاندې ډبي خلکو ښکته راوارتول. فتح دې ته وایي الحمدلله چې ستاسو سعید صاحب پرونی د ترجمې نه را شړلې دی. د فتح اعلان دې ته وایي. دویم د فتح اعلان دې ته وایي ستاسو امیر سعید صاحب د جمعات نام الحمدلله شړلې دی، د ترجمې نه هم شړلې دی. فتح دې ته وایي. دویمه خبره محترمه دا ده چې په خاخ دکانونو کې تا ته کوم ځمکه د مدرسې دپاره میلاو شوې وه، ته خو فاتح وي، هغه ځمکه درنه ولې واخیستله؟ د فاتحینو نه څوک ځمکې نه اخلي محترمه. درېیمه خبره ته دا کړې ده چې خپل شرم پټولو دپاره وایي ویډیو وکړه. د خپل شرم د پټولو دپاره ویډیو تا وکړه چې کله په باجوړ کې، کله په ناوګۍ کې، کله په اسلام آباد کې، کله په پیښور کې، او کله په شب قدر کې د خپل شرم د پټولو دپاره ویډیوګانې تا شروع کړي. څلورمه خبره دا ده محترمه، تا یو ملګري ما ته ویډیو وښودل او په هغې کې ورسره زما خبرې شوي چې د ادنا د څه نه دی، د نیون نه دی، که د دنو نه دی. محترمه د دې به زه څه صفایي کوم چې ما سره د خبرې شوي دي یا دې نه دي شوي. ما خو مخکې ویډیو کې ویلو چې ستا نه بصیرت شته نه دی بصارت شه، خو الحمدلله سماعت او ورسه د کار پرېښوستو ډاکټر شفیق له لاړ شه، دا زنې مګینې دا ګز دا میدان ویډیو پیش که مخامخې که. درېیمه څلورمه خبره دا ده، تا دا خبره ډېر په جرأت او په غیرت سره کړې ده چې مناظره د بدعتیانو، مشرکانو او ډېر الفاظ دي، ګستاخ رسول او ګستاخ صحابه د هغې په منځ کې وه. محترمه ما خو عالم بی، خو عالم راته نه ښکاري. عالم راته ځکه نه ښکاري چې د بدعت او د شرک په منځ کې ته فرق نشي کولی.
بدعت څه ته وایي، شرک څه ته وایي. یو سړی مشرک شو دا بدعتي کېدلی شي او که نه شي کېدلی. د بدعت څه معنا ده؟ نو یو سړی ته بدعتي او مشرک، چې مشرک شو نو بدعتي ته پکې څه ضرورت دی؟ د یو سړي کینسر هم دی، په سر هم درد دی، ته کینسر پرېږدي او ورته وایي چې په سر دې درد دی. بهرحال تا د مشرک فتوا لګولې ده. د مشرک د فتوی په باره کې زه صرف او صرف 2-3 خبرې کول غواړم. زه مشرک یم، تا ما باندې د شرک فتوا لګولې ده. د دې شرک په نامه باندې تا زما ډېر د مومندو مشران قتل کړه او د تورو خاورو د لاندې دې کړه. ډېرو باندې د شرک او د کفر فتوی لګولې، اوس په ما باندې د شرک او د کفر فتوی لګي. دا کم چې مړه دي شهیدان شوي دي د دې قتل تا جایز ګڼلی دی. یو ثبوت به درله درکم. دویم، د مشرک جنازه کې شرکت کول څنګه دي؟ د مشرک ذبیحه حلال ده که حلال نه ده؟ مشرک حج څنګه دی؟ د مشرک امام جوړېدل څنګه دي؟ مشرک مقتدی ته امامت کول څنګه دي؟ حضرت ستا چې څومره مقتدین دي، یو لزه ستا په مخ کې قسم ورکوم چې ته د اشاعت والی که دیوبندي ټول به اقرار کوي چې زه دیوبندي یم، نو ته د مشرک امام نشوي. ته ماته وې مشرکي، ته د مشرکانو په ستا د قول مطابق ته د مشرکانو امام یې. او زه چې د چا امام یم نو دا زمونږ د قوم کې غیرت ختم شوی دی. د قوم زمونږ خلک په پوله پټي باندې خمړو ته تیارو، دشمنانو ته تیارو، په یو پلوسه باندې بیا جنګونه کول. اوس یې پلار ته او پلار یې پرېږده د هغه امام ته مشرکان وایي. او زمونږ قوم چې د خاموش ناست دی. ستا دا ویډیو به ټولې دنیا ته زه ښیم چې ته په مسلمانانو باندې، په مسلمانانو یو عظیم جماعت علماء دیوبند باندې چې په هغې کې زمونږ ډېر مشران تیر شوي، په هغې باندې د کفر او د شرک فتوا لګول. حضرت دغه مشرکانو جنازې له ته بیا څه پسې چې ته ورته مشرک وې؟ زکاتونو پسې څه له روانې ښکته؟ د مشرکانو نه زکاتونه راټولې، د مشرکانو نه سرسایهګانې ته اخلي، د مشرکانو په واده غم خادي کې ته شریکي. د مشرک سره تعلق ساتل څنګه دي؟ مشرک جماعت ته پرېښودل څنګه دي؟ لہذا د امام مسلم چې کوم حدیث راوړی دی چې څوک چاته مسلمان ته کافر وي او هغه کې د کفر غزې نه وي، د هغې په وجه باندې د انسان د خپله کافر کېږي. زه تا ته مشرک وایم، ته د ټولو نه غټ مشرک یې. ته وایې موږ ټول مناظرې ته تیار. امیر سعید صاحب 16 منټ مناظر، 16 منټ نه بعد د خپل اقرار وکړو چې زه نشم کولی. ته وایې موږ ټول تیارو. نو ته په حقه یې که نه؟ امیر سعید صاحب هغه ویډیو کلیپ شته، هغه په حقه دی. بله خبره دا ده، تا وې ما باندې دې دا خبره کړې چې د ابتدا نه د انتها پورې دا خبره کړې چې دعوه جواب دعوی نه و پیش کړي. نو حضرت ته وې ما 2 ورځې مخکې جواب دعوه پیش کړی ده او په هغه جواب دعوه کې ما په هغې باندې ګڼ شي دلایل ویلي دي. نو حضرت خضر حیات صاحب 4 کسان ټاکلي دي او ستاسو نومونه هم پیژني، ستاسو سره تعلق هم دی، خو د عجیبه خلکو سره تعلق دی چې هغه دا نه پیژني چې دلیل په دعوه وي که په جواب دعوه وي. دلیل په څه پیش کیږي؟ نقض به څوک پیش کوي؟ دلیل به څوک پیش کوي؟ دلیل به مدعی پیش کوي که مدعی به پیش کوي؟ ته جواب دعوه ما پیش کړی، په جواب دعوه باندې دلیل نه. د دې ته خبرې ته خیال ساته. بله خبره تا دا ذکر کړی چې زما دعوه او عقیده دا ده، عقیدم دا ده چې په مشرک بدعتي په ده پسې مونږ مکروه تحریمي دی. نو په زه به صرف او صرف دومره ویم، ستا په عقل دې ماتم شي، ستا په عقل دې ماتم شي چې په مشرک پسې مونږ مکروه تحریمي دی او که حرام دی. دا دې د خپل خضر حیات صاحب نه تپوس وکړه. دا چا لیکلي دي چې په مشرک پسې مونږ مکروه تحریمي دی؟ یو حواله تر قیامت په تا باندې قرض دی، د قیامت د ورځې پورې ووایه چې په مشرک پسې مونږ مکروه تحریمي دی. چا لیکلي؟ کوم ځای لیکلي؟ یو حواله پیش کړه. دویمه خبره تا دا کړې علماء دیوبند لیکلي چې بدعتي پسې مونږ مکروه تحریمي دی. موږ هم وایو بدعتي پسې مونږ مکروه تحریمي دی، خو ستا په شان بدعتي. الحمدلله علماء دیوبند د بدعت نه پاک جماعت دی، د اعتدال والا جماعت دی، د بدعت نه پاک جماعت دی. بدعتي بتۍ عقیدوي بدعتي دی. راځه بیا کېنه چې بدعتي مې ثابت نه کړي نو بیا وایه چې څه دی وي. ښه، بله خبره تا دا کړې ده چې په کومه خوله د علماء دیوبند نامه اخلي. په علماء 100 ساله کانفرنس کې وایي غلام الله خان صاحب چې هغه ته صدارت میلاو شوی
نو افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض. صرف دومره به زه ویم چې غلام الله خان صاحب او د هغه اولاد چې دی اشرف علي صاحب اوس هم په جمعیت علما اسلام کې دي. په کوم باندې چې تا د کفر فتوا لګولې ده په کفر فتوا هغه کسان چې دي ستا اشرف علي او غلام الله خان صاحب په جمعیت علما اسلام کې هلته به طور دلیل پیش کې دلته په جمعیت علما اسلام د کفر فتوا لګي. نو فتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض د خلکو له د سترګو کې خاور اچولو دپاره دا دغله فن او دغله پالیسي پرېږده. ښه دویمه دې دا خبره کړې ده چې یو حواله ته غلطه ثابت که زمونږه حضرت ته یو حواله صحیح ثابت که. دا کمې حوالې چې دی ویلي د دې غلطي به هم درته ښیمه. د دې غلطي که چېرته شرعي عدالتي نو ان شاء الله العزیز ته د 80 کوړو قابل چې تا ته کوړې ولګي چې تا په مفتي کفایت الله صاحب باندې څومره دروغ ویلي دي. او که شرعي عدالت دلته نه وي د قیامت په ورځ به دغه مفتي کفایت الله صاحب ستا په ګریوان کې لاس اچوي او تا به د قیامت په ورځ راکاږي چې د علماء دیوبند په نوم باندې داسې کسان پیدا شوي چې نوم به زمونږ استعمالولو او زمونږ باندې دروغ تړلی دي. دغه دروغ به درته ان شاء الله په تفصیلي ویډیو کې په مناظره کې پیش شوي دي. په تفصیلي ویډیو کې به ان شاء الله دا کومه چې دویمه ویډیو ده دا دروغ به دي زه ثابتوم. د کتاب حواله به پیش کوم عوام ته به ستا مخ ان شاء الله ښکاره کوم چې دا مفتي کفایت الله صاحب څه وایي دا څه وایي. د مفتي کفایت الله صاحب په نوم باندې د عوام له څومره دوکه ورکړي د عوام نه څومره چاندي خوړلې دي. که موږ د نه تپوس وکړو ونه کړو د قیامت په ورځ الله رب العزت به در نه تپوس وکړي. بله خبره حضرت کړې ده بیا یې دا خبره معاد کړې ده چې مشرک او ګستاخ رسول او په ګستاخ رسول پس یو نور هم پکې څه الفاظ بدعتي پسې مونځ کول چې دي دا مکروه تحریمي دي. حضرت ګستاخ رسول پسې مونځ مکروه تحریمي دا چا لیکلی دی؟ ګستاخ رسول پسې مونځ مکروه تحریمي دی دا چا لیکلی دی؟ ګستاخ رسول موږ واجب القتل ګڼو. ته لا د مونځ خبرې کې د ځان نه د خپلې خېټې نه مسلې مه بیانوه. درېیمه خبره تا کړې ده ګستاخ رسول د ګستاخ رسول عمران خان صاحب چې کله قبر ته سجده وکړه د ګستاخ رسول په تایید کې خو ستا طیب صاحب راپاڅېد او د هغه تایید یې وکړو نه جي دا خو تعظیمي سجده ده رضا بالکفر کفر نه دی ځکه چې ستا خضر حیات صاحب ویلي چې مشرک کافر والا الفاظ استعمال کړي. د خضر حیات د فتوی مطابق دی مشرک شو هغه صاحب دی دومره تایید کړی دی وایي جي ما په خوب کې ولیدو چې په نالۍ کې ګنده پروته 10,000 روپۍ ډېر زور لري د 10,000 روپو ډیر زور دی پوه شوې 10,000 روپۍ دومره زور لري چې خوبونه ورلیني هر څه ورلیني د پیسو دپاره. آخري خبره تا دا کړې ده حضرت آخري خبره چې زمونږ د فت دوبۍ نه چا ټلیفون کړی او د پلانکي ځای نه ټلیفون کړی او دومره د جمعیت نه راواوښته جمعیتي دومره نه دی. جمعیت الحمدلله په دا بل ورځ بجټ کې جمعیت علما اسلام 15 اربه روپۍ د خپې په نوک باندې والي دي ورد کړي دي. ستا په شان د 10,000 روپو والا نه دی چې جمعیتین دا د ځان له یو ترتیب جوړ کړی دی د مخکې نه د ریکارډ لګولی چې حضرت ما ته ټلیفون وکړه او زه به هم په خیر رالی نو ځان له پرتګونه مه ګنډه حضرت پوه شوې. د دې ټولو معلوماتو موږ ته شته دی. ته دا خبره کوي چې ویډیو دی وګوري نو ستا د ویډیو والا خو سره زمونږ کسان ته موبایل نیولی نه دی. ته خو خپل اعتراضات په میډیا باندې شیر کړي دي هغې جواب څه میلاو شوی دی. راځه دای ګز او دای میدان نن یې دې قوم ته را مخامخ که نن به دا قوم فیصله وکړي دا قوم عدالت ته را مخامخ که چې قوم انشاءالله څنګه چې د قندارو نه راوشړلي څنګه چې د جماعت او د ترجمې نه راوشړلي انشاءالله په دې مومندو کې به هم د باندې ورځې تنګې کړي. بهرحال ستا په ما باندې قرض د کفایت المفتی ستا په ما باندې قرض د امینو کاړوي صاحب رحمت الله علیه ستا په ما باندې قرض د فتاوا عثمانیه دا د کومې چې مناظره کې کړي مناظره کې جواب ملاو شوی بنده ناچیز به انشاءالله د دې تفصیلی جواب درکوي او تا ته به ستا مخ ښیي. مختصر دوه خبرې ستاسو په وړاندې عرض کوم چې موږ اسیر ناموس صحابه هم لیدلی دی اسیر ناموس رسالت دا هم لیدلی دی مشرانو نه موریدلی د خپل هم لیدلی پلانکې سړی اسیر ناموس صحابه او اسیر ناموس رسالت خو اسیر ناموس یزید هم نو لیدلی دی نو لیدلی تاسو کې ولیدلو. ستا حسین نیلوي صاحب چې کله کتاب ولیکلو مظلوم کربلا او په هغه مظلوم کربلا نومي کتاب کې حسین نیلوي صاحب ولیکل
چې د حسین رضی الله تعالی عنه نه ضیاء الحق دا په سل چونده بهترو ضیاء الحق ته به چې څه مسله راله مدینې منورې ته بتللو او حسین رضی الله تعالی عنه مدینې منورې ته رجوع نه وکړي د دغې په پاداش کې حسین نیلوي جیل ته لاړی او د دغې په پاداش کې د حسین نیلوي جنازه چې د جیل نه ووتله اسیر ناموس یزید دا په تاسو کې دی دا به هم درته ښیم انشاءالله العزیز اخیره کې د جمعیت علما اسلام په حواله سره مختصر خبرې کوم دا یو خبره واورئ عوام هم ته دا وایم چې زمونږ او د دیو زمونږ او ستاسو اختلاف دا په عقیده کې دی په سیاست کې هم نشته د هر چا مختلف تعلقات دي مثلا مذهب په لحاظ ته زه حنفي ما فراغت دارالعلوم زکریا نه شوی دغه مې خپل تعلق دی د بل چا به د بل ځای نه شوي مثلا د قوم په لحاظ ته زه مومند یم د ژبې په لحاظ ته زه پښتون یم د مذهب په لحاظ ته زه حنفي یم د سیاست په لحاظ ته زه جمعیتي یم دغه شان د جهاد په لحاظ ته زه امارت اسلامي یم مختلف نسبتونه دي زما او ستا خبرې په نسبت کې نه دي نه په سیاست کې دي زما او ستا خبرې په عقیده او په نظریه کې دي ما ته دا خبره نه ده کړې چې ته جمعیت کې نه زه تا سره مناظره کوم زه ته دا وایم چې ستا عقیده خرابه ده دا خبره زه تا سره کوم که د نسبت خبره راشي نو بلال مولوي صاحب د پی ټی آی تصویران اوس هم لګېدلي دي او په ځان باندې ګلونه ملونه رچولي دي دا مې پکې اورېدلي چې په درنه کې حضرت صاحب شرکت کړی دی په درنه کې څو هغه ټولو ته معلوم دي تاسو هم کتلي بهرحال جمعیت مخالفت دی ولې کوي دا د دیو خوب سی باطن دی خوب سی باطن د نن هغه ګند چې هر هغه سړی چې هغه د دین د اسلام د مدرسو د خانقاهونو د مراکزو دفاع کوي د دې سړي تعقب به موږ څنګه وکړو دا سړی به موږ څنګه د دې نه منې کړو بهرحال دا ستا کوششونه ستا مشرانو د انګریزانو په وخت کې د دې د بندولو کوشش کړی ستا په خولې نه بندېږي انشاءالله العزیز دا یو خبره یاد واوره جمعیت سره زموږ تعلق سیاسي تعلق دی تعلق په بنا باندې موږ د چا سره خبره نه کوو عقیدې په بنیاد باندې موږ تا سره خبره کوو ډېر جمعیتین داسې شته چې هغه ډېر دیوبندیان داسې شته چې په جمعیت کې نشته او ډېر داسې کسان شته چې دیوبندیان نه دي او په جمعیت کې دي دا یو سیاسي تعلق دی هر سړی سره تعلق لرلی شي په تعلق باندې موږ خبرې نه کوو خو ستا د اعتراضاتو جواب به انشاءالله تفصیلي او ضرور درکو د جمعیت متعلق دا مختصر خبره بل هم کوم مفتی منیر شاکر صاحب د جمعیت په حق کې بیان کړی تاسو به اورېدلی طاوله بندي علي چې دی د درنې صفات بیان کړي تاسو به اورېدلی اشرف علي چې دی وسم الحمدلله مولانا فضل الرحمن صاحب هلته غواړي هغه ځان د جمعیت ادنا کارکون ګڼي د جمعیت ادنا کارکون ګڼي اشرف علي صاحب ګینی راشه چې زه دې ورلور ولم ته پوسټ وکړه نو دا ټیک ده اشرف علي پنجپیری دی په جمعیت کې دی مفتی منیر شاکر پنجپیری دی اگر چې هغه وایي ماته پنجپیری مه وایي ماته اشاعتي وایي دا پنجپیری او اشاعت دی کې فرق دی ځکه وایي چې پنجپیری دا د شرک طرف ته روان دی او اشاعتي دا په توحید باندې روان دی نوې ویډیو به تاسو کتلی ویډیو اوږدېږي بهرحال مختصر دغه الفاظ دي ستا د کتابونو حواله په ما باندې قرض جواب به در کوم وما علینا الا البلاغ